بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو صرف په سلسله کې دا زمونږه 15 نمبر سبق دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د اواعد قانون دا بیانو. د دې قانون خلاصه دا ده چې هر هغه کلمه چې د هغې په ابتدا کې دو متحرک واونه جمع شي، نو په دغه دواړو واونو کې لومبی واو دا په حمزې سره بدلول دا واجب او ضروری دي. هر هغه کلمه چې د هغې په شروع کې دو متحرک واونه جمع شي، نو په دغه دواړو واونو کې لومبی واو په حمزې سره بدلول دا واجب او ضروری دي. مثلا اواعدو په دې کې دا قانون مونږ جاری کړی دی، ځکه چې په اواعدو دا په اصل کې دی وواعدو. نو تدې په ابتدا کې دو واونه جمع شوي دي او دواړه واونه متحرک دي، یعنی په دواړو باندې فتحې دي. لہذا لومبی وو دا مونږ په حمزې سره بدل کو، نو مونږ سره د وواعدو نه جوړ شو اواعدو. دویم مثال مونږ ذکر کوو اویعدون. په اویعدون کې هم دا قانون مونږ جاری کړی دی، ځکه چې اویعدون دا په اصل کې دا ویعدون ویعدون. نو د دې په شروع کې هم دو واونه جمع شوي دي او دا دواړه واونه متحرک دي. لومبی واو دا مضموم دی او دا دویم وو دا مفتوح دی، او متحرک وو مونږ هغې ته وایو چې په هغې باندې زبر وي یا پې زیر وي یا پې پیش وي. نو دلته دواړه واونه متحرک دي او د کلمې په ابتدا او په شروع کې دی. لہذا لومبی وو دا مونږ په حمزې سره بدل کو، نو مونږ سره د ویعدون نه جوړ شو ویعدون. نو تدې قانون حاصل او خلاصه دا شوه چې کله د کلمې په شروع کې دو واونه جمع شي او دواړه واونه دا متحرک وي، نو په دې دواړو واونو کې کوم لومبی وو دی د دغې وو په حمزې سره بدلول دا واجب او ضروري دي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.